والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درۃ الالحاد درسونه روان دي د الله په فضل او په توفیق سره. که ملګري چې دا زمونږ لایو ویډیو ګوري نو گزارش موږ تاسو نه دا کوو چې دا مخکې شیر کوئ د دې الحاد په دې فتنه کې موږ سره حصه واخلئ. خپل دا زموږ د ټولو مسلمانانو ذمہواري ده. ملحدین دهریان دوی کوشش کوي فتنه خورئ زموږ د مسلمانانو د بچو ذهنونه خرابوي. راځئ لیکن تاسو نه موږ صرف دغه یو درخواست کوو چې دې کې موږ سره حصه واخلئ او دا درسونه مخکې هم شي چې د کومو خلکو د کومو هلکانو په ذهنونو کې شکوک او شبهات وي چې هغه ختم شي او هغوی عقیده او نظریه صحیح شي او هغوی د جهنم نه بچ شي. زموږ صرف دغه یو مقصد دی، نور هم پکې هېڅ مقصد نشته دی. موږ چې دا کوم لایف بیانونه هم شروع کړي دي، دا درسونه هم د دې صرف هم د یو مقصد هم دی، خالص د الله رضا چې او بل زموږ د اواز ورسېږي او دا کم خلک په دې فتنه کې ګرفتار دي چې هغه د فتنې نه بچ شي. او زموږ علماء کرامو کې دغه دا کوم چې جدید اصطلاحات دي دا پکې رایج شي او زموږ علماء کرام د دې نه خبر شي سیکولرزم څه شی دی، سوشلیزم څه شی دی، کمونیزم څه شی دی، د مغربي فکر او فلسفې نه خبر شي. موږ چې پرون خپل سبق ته اوس راځو، پرون موږ دوه اعتراضات ذکر کړي وو. اول اعتراض دا و ملحدین ویلو چې دا هر څه الله پیدا کړي دي، نعوذ بالله الله چا پیدا کړی دی. د علت او د معلول قصه ونه موږ وضاحت کړی و چې د منطق هم دا مسلم خبره ده چې وجود دوه قسمه ده، یا به واجب الوجود یا به ممکن الوجود وي. که چېرته ته وایې چې الله چا پیدا کړی هغه بل چا پیدا کړی هغه بیا خو د سره واجب الوجود تصور به ختم شي. نو دا د منطق د اصطلاحات او دا چې څونه د علوم او د فنونو اصطلاحات دي دا به باطل شي. نو دا خبره د دهریانو غلطه وه، موږ به مکمل وضاحت کړی و، هغه بیانونه موجود دي او واورئ. دویم اعتراض دا شی چې الله رب العزت په نظر ولې نه راځي چې موږ په ایمان راوړو. نو هغه موږ وضاحت کړو چې په امتحان کې څه کېږي، سوال پټېږي. مولوي صاحبانو د امتحان په حال کې سوال چاته نه ښودل کېږي، سوال پټ وي. که چېرې الله رب العزت موږ ولیدلو نو بیا به څه شی شي، بیا خو به هېڅوک هم انکار ونه کړي، بیا به هر سړی به څه کوي، هر سړی به مؤمن وي او مسلمان به وي. دلته دا د غیب ایمان ولې الله ته خوښ دی؟ د غیب ایمان یې په دې خوښ دی چې دې نه ده لیدلي، تا سره ازادي ده، اختیار دی در سره. ته په خپله خوښه باندې جومات ته ځې او که ته په خپله خوښه باندې څه ځرځې کلب ته ځې او که ډانسونه کوې کار څه کوې، حساب کتاب به در سره څه کوي په آخرت کې به کوي. که چېرته الله رب العزت وایي که چېرته زه په ظلم باندې څوک راونیسم ما نه به څوک هم خلاص نه شي. ولو یواخذ الله الناس بظلم ما ترک علیها من دابة، ګوره یو زنده سر به هم پاتې نه شي. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، نامدار نیټې پورې. نو ځکه موږ الله په دنیا کې نشو لیدلی. نن چې کوم زموږ دریم نمبر اعتراض دی، نو دوی وایي دهریان دا یو اعتراض کوي چې خدای جل جلاله بغیر د لیدلو نه منل وایي دا غیر عقلي دي. ما نه دی لیدلی او چې زه منم وایي دا غیر عقلي دي. یعنی موږ خدای نالیدلی خدای باندې موږ څنګه یقین راوړو؟ وایي دا خبره غیر عقلي ده، دا خبره د دوی غلطه ده. ډېر څیزونه دي دوی نشي لیدلی، لکه پرون موږ وضاحت کړی الکترون، تاریک ماده، په زرهاو څیزونه دي هېڅوک ساینسدانان هم نشي لیدلی، بیا یې موږ وایي موږ په یقین کوو. نو دا خبره غلطه ده چې یاره زه به خدای وینم او ما بیا به په ایمان راوړم. نه، دا خبره د دوی غلطه ده. نو جواب به شروع کوو انشاءالله. مخکې به خبرې بسم الله الرحمن الرحیم. جواب د کوم څیز بغیر د دلیل نه منل دا غیر عقلي دي. موږ ورته څه وایو مولوي صاحبانو؟ موږ ورته وایو کوم څیز بغیر د دلیل نه منل دا غیر عقلي دي. تا سره یو څیز باندې ته یو دعوه کوې او تا سره په دلیل نشته، دا غیر عقلي ده. دا غیر عقلي خو نه ده چې الله موږ نشو لیدلی، الله دنیا کې موږ نشو لیدلی. الله بغیر د دلیله منل دا به غیر عقلي وي. او د الله په وجود باندې موږ څومره دلایل ذکر کړي دي. موږ ورته وایو په دنیا کې موږ له داسې څیز وښیو چې د هغه د نوم موجود وي او د نه وي موجود. الله موجود دی، نوم یې موجود دی، الله موجود دی. دقه شانته کې بل زمونږ عقل چې دی دا دنیاوي عقل دی، په دې کې مابعد طبیعت څیزونه دا نشي راتللی. دغه شانته کې د الله په وجود باندې زمونږ دا جسم وفي انفسکم افلا تبصرون دی، خپل جسم ته وګوره، په دې کې د الله نښې نښانې موجود دي. دغه شانته کې په دې کائنات کې تاسو نظر واچوئ نو الله رب العزت بل چې تاسو موږ څه وینو، موږ وایو دا موبایل دی، دا ویډیو پې کېږي، دا چا جوړ کړی دی، دا کتاب دی، دا به کوم کارخانه کې چاپ شوی یې به که نه وي، دا ټیپۍ ده، دا زمونږ کپړې دي، دا واسطه پټکي دي، دا به چا خامخا ایجاد کړي وي. داسې دا دونه منظم کائنات دا د الله په وجود باندې عقلي دلایل دي چې دا منظم کائنات چې جوړ کړی دی دا زمونږ رب جوړ کړی دی. دلیل صرف په مشاهدې سره منحصر نه دی. د قوت او طاقت مثال او د کشي ثقل مثال مخکې تیر شو. یا ساینسدان چې څه شی وایي مونږ دې باندې کېدای چې دا کتاب لږ راوچت شي، صحیح ښکاري. څه چې وایي مونږ خو لیدلي نه دي بیا یې هم منو. ساینسدانان ګوره موږ له څه وایي، ساینسدانان موږ ته وایي چې دا ځمکه دوه قسمه ګردش کوي، یو محوري ګردش کوي، یو مداري ګردش کوي. مدار کې دا په کال کې راګرځي او محور کې 24 غنټو کې ګرځي. په دې سره دا موسمونه بدلېږي. دا تاسو لیدلې ده؟
الګه چې سمکه ګرځي زمونږ یو موږ سره مرګ او تخصص کې هغه ولر موږ کله امریکا کې را پانسي چې را پاسي کوم دی په خبر کیو سمکه څنګه ګرځي موږ ته خو پکې پته نشته زمونږ جازونه په هوا باندې ګوره په فضا کې ګرځي موږ له پته دا جاز هم پکې ګرځي د دې مثال د بس دی بس کې چې څوک ګرځي را ګرځي ټول بس روان کړي کنه 200 کسان ټول روان کړي نو کوس یو کس په دې بس کې چکر وای راوي خدا بیا هم روان دي دا کشان کې په دې کائنات کې چې موږ روان خدا خبره موږ منو خو موږ لیدلې نه دي مولوی صاحبانو لیدلې دي نو ولې بیا موږ منو ولکه ساينس دانان وای کنه یار غوي یا لوګي لیدل یا یو عمارت لیدل د جوړونکو د وجود اقرار کول الله جل شانه باندې ایمان راول بالغیب دی بلا دلیل نه دی ایمان غیر عقلی نه دی بلکې ایمان بالغیب دی دلیل صرف د مشاهده ولې زبانو زمنګ ایمان دلته څه شه دی ایمان بالغیب دی مشاهده واځي نه چې سره ماته وخوا یو ملحد لیکلی دی چې څوک بغیر دلیل څخه پیش کوي زی بغیر دلیل رد کوم دلته دوکور کوي دی مشاهده ته دلیل وایي حالانکه ډیر سيزونه دی هغه مشاهده کې نه راځي ولې زبانو ډیر سيزونه حسن په مشاهده کې راځي خفګان په مشاهده کې من راځي په محسوساتو کې راځي زه اوس خپم که خوشاله ما دا زه محسوسوم تاسو نشي محسوسوله شي ساينس به محسوس کی نه بعضی نو مشاهده کې راځي بعضی په عقلي دلایل سره ثابت دي بعضی د بل په خبره اوس یو کس راغی په پتنګ چوکي دغه شوی دی اکسیډنټ شوی دی الګا نو موږ مشاهده کړې ده د محسوس کړې ده خو موږ د بل په خبره یقین کو کنه کو د دلایل چې دي دا ډیر دي دا نه چې سره به ما ته خایدوي وي چیرې څوک بغیر د دلیل پیش کوي نه دلیل د پوس وته کنه موږ چې داوا جواب دوام ذکر کړو موږ ته ویلې موږ به د داوی د دلیل معیار بسوي داوا به کوم مولوی صاحبانو داوا به کوم مقبوله وي چې کوم خلاف عقل نه وي خلاف عقل نه ما ورای عقل او خلاف عقل تاسو په جندل دي نو دا خبره د دوی غلطه رسیدې ما ته وخیا سلوره مې درا چې دوی وي و چې الله رب العزت موجود دی په دنیا کې نو دومره لوی ظلم ولې روان دی دا به تاسو د دې کم چې نفسیاتي ملحدین دی او دیسي ملحدین دی د دوی نه به تاسو دا خبره ډېرې اورئ وایي ګوره دا ظلم ته وګوره که خدای موجود وي وایي دا د آرمي پبلک سکول ماشومانان به بچ کړي وي وایي که چېرته ظلم وشونه ظلمونه خلک کوي په دنیا کې دا خبره د دوی د تخلیق د کائناتو د مقصد د ناواقفتیا په وجه باندې کوي الله رب العزت دغه لپاره څه شي کړی دی یو ورځ ټاکلې ده ورته هغه ورځ چې راشي نو یو سکند به نه پرېږدي هغې دپاره څه شی ده یوم الجزا ده مالک یوم الدین چې ورته ویلی کېږي چې ورځ د مالک هلته به درته به حساب کتاب کوي دا دنیا کامل امتحانګاه ده کامل امتحانګاه دا ده چې شرابي له اختیار دی او مزګزار ته اختیار دی که یو سړی ټوله شپه خدای ته په تهجدو کې جاړي او یو سړی ټوله شپه زناګانې شرابونه کوي دواړو سره اختیار موجود دی او الله بیا څه وایي افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون الله په تاسو شوی دي افنجعل المسلمين كالمجرمين زبدا مجرمان او مؤمنان ما لكم كيف تحكمون هغه استاد غوسه شاګرد مړ پاسه تلا اوس پاسه د فیصله کې ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون کوم کتاب کې مدالي کړی دا خبره د دوی غلطه راځي را برځي مثال دا ظلم دی منی کی ظلم به منی کوي کو ظلم منی کول راشي ولو يواخذ الله الناس بظلم ما ترك عليهم من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون چې نیټه دی پوره شي کچرته په الله وي په ظلم زرانی ولو کوم نو مانه خو به زنده سرم پاتې بیان شي بیا به امتحان مقصد ختم شي امتحان په حال کې څوک چانه سپېړو باسي نو باسي ډېر روز علامه اقبال شیرونه ورته پکې ولیکه بیا به د رزلټ پته لګي هیڅ کله د امتحان په حال کې چاله سپېړه څوک نه ورکوي او نه کومه اداره خپل شاګرد له سزا ورکوي سزا ورځ معلومه ده چې هغه د نتیجې ورځ راشي او په هغه ورځ به دا به پیل شي دغه شان ده کې د دې اعتراض خلاصه دا بیان کړم جواب نو دا اعتراض د تخلیق کائناتو د مقصد نه ناواقفتیا په وجه کړی دی ځکه د کائناتو د پیدا کېدو مقصد د مخلوقات او ازمایش او امتحان دی او د الله تعالی عبادت کول دي چې څوک نیک اعمال کوي او څوک بد اعمال کوي د جزا او سزا بدله په آخرت کې ورکوي که الله تعالی ټول برایي ختم کړي نو دا ازمایش مطلب به ختم شي پوره چې دا برایي هر څه ختم کړله ټول مؤمنان شو الله موږ ولیدلو هر څه به زموږ د اختیار نه بهر شو نو بیا به څوک کافر پاتې شي بیا به څوک ظلم وکړي نه ګوره بعضې مخلوقات داسې دي چې هغوی څه شي دي هغوی مکلف ګرځېدلي دي لکه ملایک فرشته د سکند دپاره هغوی نافرماني کولی شي نه شي کولی بعضې مخلوقات داسې چې موږ انسانانو او جناتو له مکمل اختیار ورکړي خپل خوخه دي چې څه په خپل خوخه باندې څه کیږي کوه حساب کتاب به در سره کوم په دې اعتراض باندې پوښي پنځم اعتراض راځي پنځم اعتراض موږ ذکر کړی دی دوی وایي یاره وایي دا په جزیرة العرب او د دې په خوا کې صرف انبیاء کرام راغلي ولې د نورې دنیا ته ولې انبیاء کرام نه دي راغلي صرف انبیاء کرام د جزیرة العرب دا غټ اعتراض دی موږ ورته وایو قرآن کریم کې چې کوم ذکر دی قرآن کریم کې د جزیرة العرب د علماء د انبیاء کرامو ذکر دی الله رب العزت موږ آیات مبارک ذکر کړی دی
سورة فاتر آيات نمبر سلير أعوذ بالله من الشيطان إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله ما هو بحريو أمة پیغمبر علیه گله خو لیکن د قرآن کریم کې چې د دې انبیاء کرامو کوم چې جزیرة العرب کې ذکر شوی د دې وجه څه د مولوی صاحبانو د دې وجه دا ده اول موږ دا وایو قرآن کریم د تاریخ کتاب نه دی څه دی د پیغمبرانو د تاریخ کتاب نه دا د احکاماتو کتاب دی په دې کې الله احکامات نازل کړي یو جواب شو دویم جواب دار چې قرآن کریم ته مخامخ کم خلکو عرب شابسه د جزیرة العرب خلکو کچرته دوی ته د پاکستان او د نورو ملکونو د انبیاء کرامو ذکر پکې وي نو دوی به ویل چې راشه ولې ماته وخیوه چې موږ به وروسته په ایمان راوړو نو دوی ته وښودل چې وګوره شعیب علیه السلام قوم داسې کول د ابراهیم علیه السلام په دغه کې تېر شوی دی په فلسطین کې نږدې دي ورسره نو د هغه علما د هغه انبیاء کرامو ذکر پکې وکړو حالانکه که دا خبره نه نو الله رب العزت هر یو قوم ته څه رالیږلی دی پیغمبر علیه د قرآن دلیل په دې باندې موږ سره دی په دې خبرو باندې پوه شوئ جزیرة العرب کې علما کرام انبیاء کرام ولې راغلي دي او دا قرآن کریم کې د هغه انبیاء کرامو ذکر ولې دی چې کوم په جزیرة العرب کې دی موږ ورته وایو هغه وخت مخاطبینو د اسانتیا دپاره الله ورته ویلي که چېرته شک کوئ لاړ شئ ګورئ د لوط علیه السلام قوم سره څه شوي دي قوم سبا سره قوم عاد سره قوم ثمود سره د ټولو سره څه شوي د خپل د وخت د پیغمبر خبرې نه به انکار وکړو د شعیب علیه السلام قوم عمان کې دی که نه هغه ورسره نږدې ملکونه دي نو دا په قرآن کریم کې چې د انبیاء کرامو د جزیرة العرب د انبیاء کرامو ذکر و د دې وجې نه او بل قرآن کریم د تاریخ کتاب نه دا د احکاماتو کتاب دی جواب دا سوال انبیاء کرامو تاریخ نه د نوقفتیا باندې مبني دی په قرآن کریم کې الله تعالی صرف د هغه انبیاء کرامو ذکر ولي کړی دی کوم چې په جزیرة العرب کې پیدا شوي دي د الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې ما د ټولو قومونو دپاره انبیاء کرام رالیږلي دي انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امة الا خلا فیها نذیر بېشکه موږ راولېږلي دي زیرې ورکوونکي او ویرونکي او یو امت هم داسې نه دی تېر شوی چې موږ ورته ویرونکي نه وي رالیږلي په دنیا کې داسې کوم قوم نه دی تېر شوی چې الله جل شانه پکې ویرونکي نه وي رالیږلي انبیاء کرام علیهم السلام خو هر قوم ته راغلي دي لیکن الله تعالی په قرآن پاک کې جزیرة العرب د انبیاء کرامو د دې په خوا کې چې کوم علاقې دي د هغې ذکر یې کړی دی اوله وجه دا ده چې ظاهره قرآن پاک د انبیاء کرامو د تاریخ کتاب نه دی قرآن پاک کې چې د کوم قومونو ذکر راغلی هغه د عبرت دپاره بیان کړي چې د کوم قوم به کومه ګناه وکړه او کومه سزا به ورته میلاو شوه د هر قوم د ګناه په سبب یې هغوی هلاک کړي دي مولوي صاحبانو پوهېږي دا یې به طور د عبرت ورته بیان کړي دي د دې دپاره د یو څو انبیاء کرامو نومونه ذکر کړي دي وجه دا چې قرآن کریم اول مخاطبین څوک مولوي صاحبانو هغه عرب و شابه هغوی ته منل مشکل و د هغوی دا مطالبه کوله چې اول د هغو انبیاء کرامو ثبوت ماته وښیوه نو دومره وسایل وی چې هغه دې خوا د عجم ته راتللې نه هغې ته هغه د وسایلو د اسانتیا دپاره دومره زراعي نه و د دې وخت کې به نبي علیه السلام څه کول نو الله جل شانه د اولو مخاطبینو رعایت وکړو او د هغه انبیاء کرامو ذکر یې وکړو کوم چې په جزیرة العرب او د دې په خوا کې پیدا شوي دي چې دوی پوه شي او عبرت واخلي او کوم چې بعد کې راتلونکي دي خلک دي هغوی دي ریسرچ وکړي تحقیق دي وکړي چې کم ځای کې پیغمبر راغلی دی نو ځکه یې د هغه علاقو د انبیاء کرامو ذکر وکړو ګینې بیا خو د دوی د تبلیغ پاتې و او که نه بیا به ګرځېدل اول بیا ویل چې راشه اوس موږ له پیغمبرانو وښیوه بیا خو د تبلیغ به پاتې وي اول موږ ته هغه قومونه وښایه بیا به مو ایمان راوړو په دې باندې پوه شوئ دا پنځم نمبر اعتراض شو مخکې ویو شپږم اعتراض ښځه وایي ناقص العقل ده نو دا ډېر غټ اعتراض دی او دا نن سبا دا د فیمینزم د فلسفې په بنیاد باندې دوی کوي مولوي صاحبانو دا به انشاءالله زه د زیارت ورځم ده موږ ورته وایو چې د ناقص نه مراد د پښتو او د اردو ناقص نه چې کوم تاسو وایو چې هغه څه شی دی نیمګړی نه هغه کمیت کم اندازه کمه ده اندازه ایمانه موږ سبا هفتې پورې انشاءالله بحث کوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین